شروعات په دې نه کوم چې پرون کومه واقع شوې ده د عمران خان د حادثه د هغې مذمت کومه چې حقیقت دی چې دا یو بزدلانه حرکتو چې هر چا کړی دی او موږ مطالبه کوو د دې فارم نه چېرې د دې تحقیقات وشي او د دې چې کوم څوک پکې ملوث شي چې هغوی له خپل سزا ورکړي. شروعات په جي کومه مونږ سیاسي د پی ټی آی دغه چې کوم دی دا مونږ 2014 کې جوائن کړو دی کې راغلیو شمولیت هم کړو ستاسو مخامخ دی هر څه مونږ چې 2014 کې دا دغه کېدو نو زمونږ مشران چې کوم دي دا ما سره ناستې ټول دی چې کومې خبرې کړې وي جي هغوی سره عارف احمدزی ایم پی اے صاحب سره چې کومې خبرې کړې د هغوی په لاس دی شمولیت کړو دې کې هغوی نه هېڅ ډیمانډ داسې نو کړی چې یاره موږ له وزیر اعلی صاحب راوله موږ له فلانکې راوله موږ له ډینګرې راوله صرف هغه ته وی چې موږ تاسو سره ځو خو هغه سره یو کمیټمنټ شوی یو شرط یې وصي خو هغه شرط دا و چې یاره زما قوم خدمت پکېږي که کله زما قوم خفاو نو موږ د سر کې خفه وو زمونږ صرف په دې واده باندې یا په دې کمیټمنټ باندې زما مشرانو ورسره په دې باندې خبره کړې وه دا شاته د کوټه کې دغه کمره کې ورسره ناست وو دا خبرې شوې وې او په دې باندې هغوی ولا کلاس ورکړو چې یاره بلکل ستا د قوم خدمت ستا د ټول ملګرو ستا د قوم ستا د ډلې ټپلې ټول خدمت به زه کومه هغې کې جي مونږ جوائننګ وکړه مونږ سره ټول ملګري چې څونه وو زموږ ټول کلی وو ټول را سره ودرېدل هغې کې چې دا 2014 نه را روان شي جي تر اوسه پورې دې کې زمونږ الیکشن هم راغی 2015 کې بلدیات او هغه مو ګټلی شو الله رحم دی ګینې حقیقت دا دی جي چې هغې کې د پی ټی آی کس مونږ ته ولاړو هغه شي پی ټی آی ووټ مونږ له نو راغلی خو زه مونږ الیکشنو کو ستاسو په مرسته باندې چې څونه ملګري دي څونه ملاتړ مو هغوی په مرسته باندې الله همت راکو او هغه څیز مونږ ویستو هم ګټه جي هغه ورځ نه تر شاته دې ټینوره پورې چې کومه پورې 2018 پورې به ړومبۍ خبره وکړو جي چې هغې کې ړومبۍ شی دا و چې زمونږ هېڅ کار به نه کېدو زمونږ مسلې ډېرې وې چې سانه کارونه زمونږ دغه خبرې به کېدې چې زمونږ د کلی کندي زمونږ د قوم کس یا زمونږ په ریفرنس باندې چې یو زمونږ ملګری که د هر ځای به که هغه د 25 دهات به که د مټې به که د دواوې به که د لزاک به که زمونږ د شوقدر به خو چې زمونږ په ریفرنس به ورغی هغه به کار د قصده بندېده بیا جي دې کې دا شی دغه ځای پورې لاړ بیا د 2018 الیکشن یې رالې هغې کې دی بیا مونږ سره کېناستل او مونږ ته ووایي چې یاره دې ځله به داسې ني او مونږ به د سره کلک ځو ستاسو د قوم ستاسو د ملګري خدمت به مونږ کوو ما ورته صرف دا نه ووایي زما د مشرانو مو ما چې صاحبه کلاس 4 خو زه نه کوم نه زما د تره زوی کوي نه زما ماما زوی کوي نه زما خاندان کې الحمدلله څوک داسې نه دی چې هغه کلاس 4 نوکري به کوي یا زه به ځان له ذاتي کې او کار به راله ته کوي زه که کلاس 4 نوکري غواړم یا زه لاره کوڅه غواړم یا فنډ غواړم زه د قوم دپاره غواړم یو کار د قوم خبره کوم ما خو ذاتي ځان له څه شی نه دی غوستی نه زما د قوم زما د خاندان کې چا غوستی دی زه خپل قوم خبره کوم د ملګرو خبره کوم نو آیا دا سیز ته په دې قوم باندې زما د قصده ما سره وعدې وشوې چې یاره دې ځله به داسې ني تاسو راسه کلک ودرېږئ مونږ به بلکل ستاسو څونه محرومۍ دي شوقدر دا فاطمه خیلو دا لیمزو دا مټې چې څونه ملګري م دي دا دواوې خواجه وس دغه شانتې دا 25 دهاتو څونه ملګري دي دا ټولې به مونږ د دې به کار کېږي د ارنډې هغې کې جي بیا مونږ ورسره دغه وشو بیا الیکشن هغوی وګټه الله پې وګټه جي بیا دوباره جي 2018 نه پس بیا یو وعده خلافي شروع شوه جي هغې کې ړومبې وعدې چې مونږ سره شوې وې همدغه چې ټول ګیس خبره وه د بجلۍ د لاینونو ټرانسفارمرو لارو کوڅو د یار دوست چې څونه دغه دي ټول هم ورته دغه کړو خو د 2018 نه پس همغه سیسټم روان و جي لا ګوای تاسو ته مخامخ دي جي چې
ایس دغه ترانغه ومکه سیستم روانو خیر مونږ بیا احتجاجن وسره خبره اترې وکړلې چې یار دا سیس داسې ټیک نه دی زمونږ کارونه نه کیږي صفاله ته ووایم جی بیا یو ځای کې دلته د ګیس افتتاح وه د خلکو ته به زمونږ د مشرانو د کشرانو ته هم ډېر وخت یاد دي 2-3 کاله مخکینۍ خبره همدا ځای و جي دلته ولاړو دې افتتاح له چې دی راغلل همدغه شانتې غونډه وه ټول ملګري مشران راغلي وو دلته هغوی دلته ستاسو په مخامخ یې یو څه وعدې وکړې هغه وعدې څه وې جي دلته ام ان اس او ام پی اس ودرېدل او دغه وعدې وکړې چې د ام سی 1 انچ ته به زه ګیس رسوم هغې کې دغه وي چې دا اوچې ولې ملګري دلته راغلي دي هغې سره چې دا ګیس کم سیسټم وشو دغه شانتې جي نورې وعدې را سره کړه ټرانسفارمرو د لارو کوڅو هغه ټول دلته د خرخوړو چې کوم اماما مخامخ ماته ناست دی دلته موږ سره دې ځای کې وعده کړې وه چې دلته به لاین دغه کېږي ټرانسفارمر دي باکرا کې څه کارونه مارونه هغې جي تر نن تاریخه پورې یو میخ هم رانغی جي بیا واده خلافي زمونږ بیا چې دغه وکړه چې یاره دا شاته بلدیات راغلل هغې کې بیا ورسره ودرېدو جي د لزاک کلې دغلته کارونو دا ټول مو ته بیا دوباره را یاد کړل چې صاحب دا کارونه دي هغه څیز ورسره ښه په کلکه مونږ ودرېدو ګټه او تاوان الله سره دی جي بیا بایلله هغه چې جي هغې بیله نو هغې چې زما په خولې کمې وعدې کړې وې هغه څیزونه هم بیا نه کول هغه څیزونه هم ختم شو ما صرف دغه تپوس ته وکړه چې صاحبه ستاسو د 18 کاله زه تاسو سره پاتې شوم الحمدلله یو ځای کې مې پاتې نه کړې که جاني مالی کم دغه تاسو غوښتې کسان هم غوښتي دي زم غوښتم زه سره هر یو دغه کې زه کلک ولاړ یم چېرته به مې پاتې نه کړې هر ځای کې درنه کې ګاډي پکاري سړي پکاري دلته کنونشنو کې هر ځای کې زما قوم بشمولي زما مونږ د سره ښه کلک ملاتړ یو هر ځای کې د سره کلک ولاړو هغې کې او د هغې وجه څه وه زما ودرېدل زما د قوم ودرېدل دا وه چې زمونږ یو تمه وه چې یاره زمونږ د قوم بچو باندې به دوی رحم وکړي دوی سره به څه خیر راوړي نو هغې جواب څه وشو چې هیڅ ریسپانس بیا رانغی تر د نن تاریخه پورې بیا همغه شانتې سیسټم و مونږه که دې پارټۍ کې تلي مونږ سره دغه وعده شوې وه عمران خان نظریې باندې مونږ تلي عمران خان په دغه باندې اوس هم مونږ هغه تایید کوو مونږ خو زمونږ سیاست چې دی هغه لوکل سیاست دی مونږ د اسلام آباد او د پېښور او د انټرنیشنل پالیټکس مونږ نه کوو سیاست مونږ چې کوو د علاقې سیاست کوو د شب قدر سیاست کوو زما مسلې د شب قدر دي تحصیل شب قدر کې اوچې ولې ګیس ته وګورئ جي دا یې ملګري به ناست دي 25 دهات بجلی ته وګورئ جي 8 کاله وشو 9 کاله روان دي جي تاسو ما ته ووایئ تاسو نه تپوس کوم چې دې کومې وعدو باندې راغلي وو زما په خولې هم وعدې کړې وې صفا ته وایم تاسو سره هم وعدې کړې وې چې په کومو وعدو راغلي وو آیا هغه پوره کړلې هغه څیزونه سر ته ورسول که زه پوره کول خبره خو پرېږدی جي یو 15% یې پکې کاروي کړې ده جي دا شاته بلدیاتي انتخابات چې وشو نو دی پکې یو میټینګ کېناستل تپوس یې وکړه چې دا وجه ما ورته چې صاحبه مونږ ووټ چې اخیستی و شاته 2018 کې د هغې دوه خبرې وې زمونږ 2018 کې مونږ د بجلی او د ګیس خبره کړې وه چې دا به ټیک کوو چېرته ټیک شو بجلی همغه شانتې زه یم ګینې زیاته خرابه شوه ګیس همغه شانتې تاسو ما ته د ووایه فرق څه شو هغه او دې خلکو کې فرق څه شو چې د دې نه کم مخکې چې کوم مونږ وایو چې تبدیلي راله فرق څه شو زما ګناه څه وه جي زه ولې اګنور شوم اګنور په دې شوم جي زما ګناه دا وه چې د قوم خبره مې کوله ښکاره سپینه خبره مې کوله د حق خبره مې کوله دا زما ګناه وه جي په دې باندې هر ځای کې زه اګنور شوم
او کپدې اګنور کېږم په الله مې د قسمي چې هر څه به کومه خو زه به د حق خبره نه پرېږدم یو سل ځله دی بیا مې اګنور کړي مونږه دا هلې ځلې او دا منډې ترړې مونږ چې څه کړي تاسو خبر یې جي تاسو به راسره وئ هر یو څیز باندې به تاسو زما د ملګري زما د قوم زما د ټول خلک زما ملګري ټول به راسه ولاړ وئ دا څه پټ نه وجي ښه ښکاره د ټولو مخامخ هر څه ځای کې مونږ ورته کلک ولاړ وجي خو واپس زما قوم ته زما خلکو ته زما ملګرو ته یې شوقدرو ته کاغه خواجه عمومي نامه ده که دا مټې پختانه دي کاغه دعاوې پختانه دي او کاغه د لزاق قوم دی او کا شوقدري دي چاته واپس داغه اسم مرات ملو نشو نو پاغه باندې بیا مونږه مشرانو زمونږ چې سره مرګري دی غي سره په سلاګانې موکړي دوه میاشتې مخکې ما د عہدینا ز د ذلی نیب صدر ما د پی ټی آی او ډیسټریکټ ګډ گورننس سیکریټری ما دا غي نه ما استعفا ورکړه دوه میاشتې وشوي چې دی تاسو مونږ کو هغه بل ورځ راته مرګري وي چې یو ځای کې سړی وي سړی تاسو کولی شوی دی کې سړی کم دی که سړی او تاسو په کړی وي خو تر نن تاریخ پورې یو کس مال رانغی چې دا ولي ته ولي پس خفه زه د ډیر د سوخت نه نن دلته ولاړې مجي صرف داغي आवाज مم زکو مجي چې دلته سیلاب راغې کورونو غورځیدل تاسو ما ته وایي چې سیلاب ځپلو سره دوی سوکړل داغي څه دغه وشو عمران خان د نظریه تایید کومه خو لوکل چې کم دی کم خلق تي کاغه ډیسټریکټ کې دی جی رومبه ډیسټریکټ کې ضلع کې چې کم د پی ټی آی مشران دي شوقه درې شاته غرزول دي جی هر څه شوقه ډیسټریکټ 400 تشنغر را باندې مزه وکړي په دغه کې دلته جی چې بیا زمونږ لوکل چې کم مشران دي جی هغه مو سره ملو دي جی هغه هر یو شی غلط روان کړی دی جی زه تاسو ته تاسو کوم چې زما قوم به کله پورې د قشان ذلیل او خواري د قوادی به وسره کیږي او د قبا شرمول کیږي جی نو سیلاب زپلو سره چې سو شو جی هغه کې اسم وته ملون شو ز مونږ رونه دي په 400 کې هغه ته ملو شو شپ قدر کې اس سیلاب زپلو لور نکړي شو جی ز اخر کې بیا جی د ټولو مشرانو مشترکه په صلاح باندې ما ټولو سره دغه کړو خو زه تاسو نه تاسو کوم آیا چې دا سما وې دې کې څه دروغ شته دا چې څه دا حقیقتو د قشان دي شوی دي جی زه د ټولو مشرانو په مشترکه باندې دا اعلان کوم چې مونږه احتجاجاً د بنیادی رکنیت د پی ټی آی نه استعفا ورکړه مونږه ته دسپردار یو احتجاجاً مونږه دینا کوشو او زه مطالبه کوم اعلی قیادت د پی ټی آی نه چې سه بعد د خلکو د غمو کا زپکیم یا نیما خو د خپل خلکو غمو کا دا پارټي له بالکل ختمه کړه رومبه پوره ما کې خو زه خو ته لاړم د دې د لاسه دی خلکو زدیز دغه ترا واستما زما قوم دې زی ترا واستو چې ما باندې د خپل قوم نه ډیر غټ پریشر چې را کار نه کیږي پرېدا او نشو مې کولې نو مونږه بشمول زما مرګري زما چې دلته سونه مرګري ناشتي کدا هر ځای دي تحصیل شوقه دروالې دي زما مشران زما ټوله کورنۍ احتجاجاً مونږه دین استعفا ورکو دا غي وجه صرف او صرف لوکل قیادت ته دا غي یو بل تاخیر دغه خبرم زکو مجي چې دی پی ټی آی کې مونږه تکاله تیر کړل زه شکریا دا کوم جی د ورکرانو حقیقت جی چې ورکر مال ډیر عزت راکړي پی ټی آی
او اوس هم راکوي ما له ډېر هر ځای کې زما ستاینه کړې ده او ما سره ډېر کلک ولاړو او زه به ورسره ولاړ یم او زما باندې چې څه خدمتي که زه پاټۍ کې یم او که نه ټول عمر به زه دې خدمت کوم. ډېر پښتانه خلک دي، ډېر پښتانه ورکران دي، زه د هغې شکریا ادا کوم او زه د دې سټیج نه د ټولو ملګرو په مخامخ دا اعلان کوم چې زمونږ احتجاجاً استعفا ده، مونږ د دې نه دستبرداره شو جي احتجاجاً به دا جنډې هم راکوزو. زما اپیل دی زما ټول ملګرو سره او مونږ په دې باندې صلاح کړی زما شوقدر کې چې څومره خلک دي زما ملګري چې دي ټول به جنډې راکوزوي انشاءالله. او دغه زمونږ ټولې خبرې وې چې یاره مونږ نور دې پاټۍ کې مخکې نه ځو او را روان لای عمل مونږ پروګرام داسې جوړ کړی چې زمونږ څونه ملګري دي که هغه د مټې دي که هغه د اټکي دي که عدیزو ده اوچواله ده د لزاکې مازاره دلته شوقدر کندي چې دي خواجه وسخیل دي ارنډه ده حلیمزو ده دغه شانته پیرقلا چې څونه ملګري دي او میا کلی نورانوم دي دلته شوقدر کې چې څونه کندي دي ټولو باکرا شاړه سمندر خیل فاطمه خیل او ارټ کنده او بالول خیل د ټول نو مونږه یو دو مشران اخلو زمونږ لای عمل به دا مشران ته کوي صاحب چرته زو یا نزو یا په قلار کې خو چې زه ټولو سیاسي ګوندونو ته دغه مې دی چې زما به کمیټي وي دا زمونږ د مشران دي زما فیصله به زما دا مشران کوي زمونږ ملګري دي سپینګیري دي دی ټول به کینی او فیصله به دی کوي زمونږه ځکه چې دا سیاست که مونږ شروع کړیم دی د قوم په سر د قوم په وجه او مه کوئ چې دا فیصله هم دا قوم خپله وکړي چې یاره کمې پاټۍ ته ځو دا فیصله به ستاسو وي.